أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. محترمو عزتمندو پښتنو رونو، پښتنو کې الله تعالی ډېر ښه صفات پیدا کړي دي: غیرت، مهمان نوازی اور جهاد او د الله د دین سره مینه، د هغې دپاره قرباني اور د هغې سره سره حجونه هم کوي، منځونه هم کوي، تبلیغ کې وخت هم لګوي. دا ټول ښه کارونه دي، الله تعالی دې له توفیق ورکړي. لیکن یو خطرناکه مسله داسې ده چې یو داسې کوتاهي ده او کوتاهي مالی ده او د بنده د حق سره تعلق دی چې په هغې کې موږ ټول کوتاهي کوو. که هغه عام پښتانه دي، که دیندار دي، که علما دي، که د تبلیغ و دعوت سره تعلق ساتي، ټول په دې کې کوتاهي کوي. اور اهل علم هم دا مسله ځکه نه بیانوي چې هغه په خپل هم په دې کې مبتلا دي، ځکه ابان اجدادن یو رواج را روان دی، د هغې نه وتل، د هغې کلچر نه وتل د هغوی دپاره هم مشکل دی. خو موږ ټول به دا کوشش کوو چې ټول د دې نه راوځو. هغه اهمه مسله څه ده؟ هغه دا ده چې موږ خور او لور له میراث نه ورکوو. دا مسله معمولی نه ده، دا دومره اهمه مسله ده چې په قرآن کریم کې په 4 سپارې کې یو سورت شروع کېږي، هغې ته وایي سورة النساء. سورة النساء معنی هغه سورت چې د ښځو حقوق پکې الله تعالی بیان کړي دي او د جاهلیت د زمانې ظلمونه او رسمونه یې په هغې کې رد کړي دي. نو په زمانې جاهلیت کې یو رسم دا و چې هغو به میراث نه ورکوو، یتیمانو له، وړو بچو له او ښځو له یې میراث نه ورکوو، ځکه هغه به وي چې میراث به هغه څوک اخلي چې هغه دشمن سره مقابله کولی شي اور هغه مال غنیمت حاصلولی شي. نو چونکې ماشومان، بچی، یتیمانان اور ښځه خدا کار نشي کولی، نو لہٰذا هغو له به میراث نه ورکوو، بلکې ښځې به هم په میراث کې اخیستلې. نو الله تبارک وتعالی پای کې دا بیان که په سورة النساء کې چې للرجال نصیبون، د نارینهو دپاره حصه ده په میراث کې، مما ترک الوالدان والاقربون، د هغو مور پلار او رشته دارانو چې کوم مال پرېښی، وللنساء نصیبون، او د ښځو لپاره هم داسې حصه ده، او دا حصه الله مقرر کړې ده نصیبا مفروضا. محترم ورونو، دا دومره اهمه مسله ده چې الله تبارک وتعالی د دې تفصیل هم پخپله کړی دی. لکه په دې آیت کې وی چې د نارینه هم حصه ده، د ښځې هم حصه ده. نو څومره ده؟ دا تفصیل الله تعالی پیغمبر ته هم پرېنښو. حالانکه الله تعالی د مونځ حکم وکړو اقیموا الصلات. اوس موږ مونځ څنګه کوو، څو رکعاته به کوو، په څه طریقه، دا خبره الله تعالی پیغمبر ته حواله کړه. اور پیغمبر علیه السلام وایي صلو کما رأیتمونی اصلي، ما ته ګورئ څنګه زه مونځ کوم داسې مونځ کوئ. دغه شان الله تعالی وآتوا الزکات، زکات ورکوئ. او د کم مال له موږ څومره زکات ورکوو دا په قرآن کریم کې نشته، دا الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته حواله کړي او د خدای پیغمبر هغه په خپل قول او فعل سره هغه بیان کړه. لیکن په میراث کې الله تعالی د وارثانو حصې په خپله مقرر کړلي، پیغمبر ته هم نه دي پرېښي، او په دې کې څه اختلاف نشته، او خدای پاک وایي دا حصې ما مقرر کړي دي. سړی مړ شو، دا ښځه پاتې شوه، اولاد یې شته، نو ښځې ته به څومره میلاویږي، اولاد یې نشته ښځې ته به څومره میلاویږي،
اولاد شته نو مور پلار ته څومره ملاویږي، اولاد نشته نو مور پلار ته څو ملاویږي. یوه لوري خالي د هغې څومره حصه ده، که دوی دونه زیاتې د هغې څومره حصه ده، کلونه زامن دواړه د هغې څومره حصه ده، یوه خوري د هغې څومره حصه ده، اور که یو نه زیاتې نو دوه خویندې د هغې نه دوه نه زیاتې د هغې څومره حصه ده. دا الله تبارک وتعالی په خپله بیان کړلي. لیکن افسوس خبره دا ده چې څنګه ښځه په جاهلیت کې مظلومه وه، د هغې سره به ظلم کېده، هغې له چا میراث نه ورکوه. نن زموږ اساس او معاشره کې هم ښځه مظلومه ده. په پاکستان کې 4 صوبې دي، سندھ، بلوچستان، پنجاب اور KPK. په بلوچستان کې هم مظلومه ده اور په سندھ کې هم مظلومه ده. په سندھ کې د جنکو ودونه د قرآن سره کړی کېږي، قرآن سے شادي. دا ځکه کړی کېږي چې دا میراث ونه غواړي. نو په پنجاب کې هم داسې کېږي، د هغې عجز اړو واده نه کوي ځکه په میراث کې به دا حصه غواړي، بل چا له میراث لاړ شي. په پښتنو کې الحمدلله داسې خو نشته، هغه واده لازمي ګڼي او واده د خور لور ودی او د اختر شو قدر هم خیال ساتي. لیکن په میراث کې چې د هغې کومه حصه ده هغه ورکول خو لرې خبره ده، هغه غوښتلی هم نشي. بلکې د بعضې مشرانو نه موږ داسې خبرې هم اورېدلې دي چې هغه ډېرې خطرناکې خبرې دي چې کله د میراث څه مسلې راشي یا څوک هغو له ترغیب ورکړي نو هغه وایي دا پکې چا راوستی دی، دا نه وایي چې نه ورکوم، وایي دا پکې چا راوستی دی. دا څومره خطرناکه خبره ده. دا الله تعالی بیان کړل دی، د خدای پیغمبر بیان کړل. ته څنګه وایي دا پکې چا راوستی دی؟ بیا وایي دا ټیک ته په قرآن کې شته خو چا ورکړی دی، څه نمونه شته چې موږ یې ورکو؟ یعنی بالکل هغې ورکولو ته هم تیار نه دي. او دا خبرې هغه دینداره خلک هم کوي چې کوم مکمل دیندار وي، هغه هم دې ته تیار نه دي. چې کومه لږ ځان دیندار حسابوي اور هغه ورکوي نو بیا هم پکې هیر پیر کوي. څه چل کوي چې خور راوغواړي اور هغو ته وایي چې دا تاسو میراث غواړئ که معاف کوئ؟ هغه وایي موږ نه غواړو، ځکه هغو ته پته ده که زه غواړم دا ورور رانه خفه کېږي، دی رانه پاتې کېږي او حصه خواسي هم نه راکوي، جو هغه عاجز وایي ما معاف کړه، بس زه نه اخلم. دا خبره واورئ چې د دې معاف کولو هېڅ اعتبار نشته، د دې معاف کولو هېڅ اعتبار نشته. ته به حصې تقسیم کې ارې خور لا خپله حصه ورکه، د هغې په لاس کې کېده وه، ها بیا چې کله هغې په خپله واپس کو یا ناغس بیا به کتی کېږي. نو اول له ته حصه ورکه، بیا ګوره چې هغه معاف کوي که نه معاف کوي. داسې ډېر واقعات شوي دي. د یو کس واقعه موږ اورېدلې وه چې هغه خپله خویندې راوغوښتلې او هغې ته یې وویل چې په میراث کې ستاسو دومره لکه فی خور ته دومره لکه روپۍ میلاویږي، دا واخلئ. هغه وی موږ نه اخلو، دا موږ معاف کوو. لکه څنګه چې عام رواج یې د شرمن هغه وي، یعنې هغو ته دا پته هم نشته چې دا زما حصه ده. نو هغه روی ډېر هوښیار او دینداره سړی هم او هغو ته یې دا حصې واخلئ اور اوس کور ته بیا ورشئ، زه به دعوت کوم په پلانکي تاریخ باندې، نو که کمې خور واپس کوو بیا هغه راشئ دعوت کې به شریک شئ، بیا به واپس کوئ. نو هرې خور چې خپله حصه واخسته او کور ته لاړه، بیا چې زه دعوت وکړو یوه خور هم رانله، یوه هم رانله، ځکه چې پیسې چاته میلاو شي، حصه میلاو شي، هغه بیا کله ورکوي. نو په دې معاف کولو باندې هم نه معاف کېږي او دې وجې نه دا بعیده نه ده چې د پښتنو د مالی تنګدستۍ د غربت وجه دی چې د دوی په مال کې د شاته نه حرام را روان دي، ابان اجدادن میراث پکې را روان دی.
د ښځو پکې حصه ده. نو چې کله انسان دغه په مال کې حرام راشي نو برکت ختم شي. چې کله برکت ختم شي نو بیا د تر خیر د کار توفیق نه ملاویږي. د دې وجې نه دله خدای دا توفیق نه ورکوي چې دی په جماعت کې پیسې خرج کړي، دی په مدرسه کې پیسې خرج کړي، اور دی په بل یو کار خیر کې صدقه جاریه کې پیسې خرج کړي. دی په رواجونو کې پیسې خرج کړي، د ریاکارۍ لپاره خرج کړي، لیکن د خیر په کارونو کې دوی ته توفیق نه ملاویږي. او شاید تر دې وجه دای چې په دې مال کې د شاته نه حرام را روان دي. د دې وجې نه الحمدلله بیداری پیدا شوي هم ده او ډېرو پښتنو دې طرف ته توجه هم کړې ده او هغوی د دې کوشش هم کوي، لیکن هیر پیر پکې بیا هم وایي. دا زه ځکه یم چې دا مسلې ما څخه راځي، داسې کیسونه ډېر راځي اور بعضې رونه ورکول غواړي، بعضې نه ورکول غواړي، او د هغوی خویندو ته دا پته هم نشته چې زموږ حصه ده. په کراچۍ کې داسې په نور ښارونو کې چې کوم لیکه پړه خلک دی هغې ته پته ده زما په میراث کې حصه ده، هغه ځي کیس کوي اور خپله حصه غواړي. او دا د هغې حق دی. د پاکستان په کورټ کې د میراث نظام بالکل شرعي دی اور د هلته څوک د میراث مسله ویسي خپل کیس ویسي نو هغو ته د مفتي نه فتوا راوړی، د هغې مطابق بیا هغوی فیصله کوي. نو دې وجې نه څنګه چې موږ منځونه کوو، اودسونه کوو، حجونه کوو، عمرې کوو، ښه کارونه کوو، په تبلیغ کې ځو، نو دغه شان میراث ورکول هم ډېر لازمي دي. دا الله تعالی په خپله دا حصې بیان کړي دي. څوک چې په دې عمل کوي هغه له الله تبارک وتعالی جنت زیری ورکړی دی، او څوک چې په دې کوتاهي کوي هغوی ته الله تعالی د جهنم وعید بیان کړی دی. نو د دې اهتمام پکار دی. سورۃ النساء کې د دې مکمل تفصیلات موجود دي. موږ له پکار ده چې علماو نه تپوس وکړو او دا حصې راوباسو اور په خپل ژوند کې د خپل مال نه حرام وباسو چې په مال کې برکت راشي. قیامت پر ورځ به بیا د دې پیسو په بدله کې نن خو ښځه کمزورې ده، عجزه ده او راغوښتې هم نشي، لیکن د قیامت پر ورځ به بیا د دې حساب کتاب کیږي اور اعمال به بیا د دې په عوض کې هغوی ته ځي. نو الله تبارک وتعالی دې د دې کوتاهي نه موږ د بچ کېدلو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.